حضرت موسی علیه السلام یو ځل شیطان په مخه ورغی نو دا شیطان ورته وایي دا موسی علیه السلام ورته وایي وی تا خو ډېر خلک ګمراهان کړل یو وی ډېر دې غرق کړی یو وی داسې یو تجربه راته وښایه چې ستا د چال نه پې سړی خلاصېږي داسې خو به تا سره ډېرې تجربې وي داسې شی راته وښایه چې سړی پې ستا د چال نه خلاصېږي هغه به راته ښیې او ورته وایي وی 3 څیزونه ته مجربات ښیم په دې به زما د چال نه خلاصېږي یو دا ده چې کلم د صدقې نیت وکړې نو فورا ورکوه سوچونه مه کوه سبا او بلې ورځې ته او ماښام ته مه ګوره خو چې زړه کې دې رالل چې صدقه ورکوم فورا ورکوه ځکه چې ته وایې صدقه ورکوم نیت وکړې نو زه دې زړه ته کښېنم چې ګورې مه ورکوه بیا دې زه نه پرېږدم نو ما له به موقع نه راکې شیطان له به موقع نه ورکې فورا به صدقه ورکې نمبر 1 دویم چې کلم الله سره واده وکړې نو زر یې پوره کوه او که نه موقع دې وله ورکړه چې زه سبا به وکړم بله ورځ به وکړم نو بیا مانه نشي بچ کېدی اوس هم ډېر خلک منختې کوي مونږ ته به اکثر ټلیفون وکړي یا به راشي یاره جي ما منختي کړې وه که دا دوی مې جوړ کړه نو زه به یو دیګ وریجې پخوم اوس که دا پیسې چې ته غریبانانو له ورکړم څه به او څه یاره جي زما بچي ته خوړی شي نه ته ما ښځه ته خوړی شي نه زه ته خوړی شم نه نو که زه پکې 1 کیلو زیاتې پخې کړم ولا شیطاني وسوسې جومات له ورکړم بل شي سړي له ورکړم زه یم منلی څه شی دی دیګ نو په عرف کې دیګ پوره دیږي هغې کې که د کیلو زیات هم کړه 2 کیلو زیات هم کړه مو سره حسابېږي ته ته اوس څه شی خوړی نه ته ستا بچي خوړی شي نه ته ستا ښځه خوړی شي نه مالدار خوړی شي یاره که دا پیسې چاله ورکړم نو دیګ په 8000 پخېږي پیسې به 2000 ورکې دا ګناه ده چې څه دې ومنلو مقه کوه نو دا شیطان موسی علیه السلام ته وایي چې کله دې خدای سره واده وکړه نو سوچونه به نه کې فورا به هغه پوره کې او درېیمو ته څه وایي دا ډېره خطرناکه ده وایي یوې ښځې سره به په کوټه کې پردی ښځې سره یوازې نه کښېنې یوازې به نه کښېنې که هر څومره نیک سړی وي او هر څومره نیکه ښځی او دی یوازې کېناستل نو درېیم پکې زه میانځ کې ناستې زه بیا نه پرېږدم لازما دا ښځم بربادوم او دا سړی بربادوم یوازې به بلکل نه کېنې په کوټه کې په کمره کې په کور کې پردی جینۍ سره او پردی ښځې سره یوازې به نه کېنې زما ګورې دا پوره فارموله ده ته چې کله ویښ شې ډېر خلک او زړه کېږي چې پاسېد او تهجد مې وکړل خو چې دی کله ویښ شي نو دی دغې وخت کې بس چې څنګه ویښ شي نو بړستن له لته ورکوه فورا پاسه او که ته وایې چې نه ودرېږه پاسم او ودرېږه پاسم او یو 15 منټه پس پاسم او 10 منټه پس پاسم نو دی کې به دی له خوب دروستي بیا به سار مونځ به هم نه پاتې دشمن له به قطعا موقع نه ورکړي ما ته یو سړي ټلیفون وکړو وایي داسې یو وظیفه نشته وی چې زه ویښ شم نو پاسېدی نه شم یو وظیفه راته وښیه چې زه ویښ شم چې زه تهجد له پاسم مې د دې خو ډېره ښه وظیفه ده درته به وښیم مې چې کله ویښ شې نو خپې به دواړه راغونډې کې او دواړه خپو باندې به بړستل له ښې مضبوطې برغې لتې ورکې او نیغ به پاسې دا وظیفه شوه نو وی خندل نو مې بله که ته نور وظیفې غواړې والله په دا وظیفه کې دې را پرځئ خبره ته وي وایه وظیفه کوه 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 دی کې به خوب درغلي بیا به اوده کړې او که ته سوچونه مې ګوره دشمن له به موقع نه ورکې لکه په دې لاره تا ته دشمن ناستې ټوپک ورسره دی او تا هغه له موقع ورکې نه چې ته پوه شي چې دا ما اوس وجني دا کافر دی په ما ډس کوي نو چې هغه په ځان پوهېږي نو بېغمې کا او که تا هغه له موقع ورکې نو پرېږدي دی نه نن دلته راسه سبا راته بل ځای کښېني دا کوم دی بیا پرېږدي کافر خو د مسلمان دشمن دقه رنګې شیطان ستا دشمن دی پرېږدي دی نه دله به موقع نه ورکې او چې ویښ شوې بس دی لنډ علاج د خپې به راغونډې کې او دولتې برغې ورکه دی بړستن له او ته نیغ پاسه غه بیا کلک وچوې د مانځه وخي ورېږه اوس ځم اوس ځم اوس ځم اوس ځم ځایه مازدیګر سره به وکړو
مازدیګر شو بیا زه اوس پاسو زه ماښام سره به وکړو ماښام ماسخوتن سره به وکړو ماسخوتن زه بس نن پاتې سبا به که خیر انشاءالله زبر کېږم ښه سبا به تسبیح رالمه مونځونه به شروع کوم چې سبا شي نو بل ورځ به که خیر ځان نه زبرګ جوړوم او تسبیح به رالمه مونځونه به شروع کوم نو په دې کې به درنه وخت تېر شي او ناګهانه ځنکدن به دي شي او دې به درته جنډې وړقوي څنګه مې کړې لاړم دنه د ابو جهل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په بدر کې کله جګړه راله نو شیطان د کافرو د یو قوم د مشر په شکل راغی ابو جهل ته ودرېده ورته وی زما قوم را روان دی زه ترې مخکې رالم لوی قوم مې مسله را روان دی دې غر نه پورې غړد ابو جهل خوشحاله او برې ته یې تو کړل او قوم ته یې وی دا د پلانکي قوم را روان دی هغې خوشحاله شو چې دا خو د دنیا خلک موږ له را روان دی دې کې لښکرې برابر شو یو خوا د رسول الله مبارک لښکر او بل خوا د ابو جهل هلکه ستا هغه لښکر خو راونه رسېد ابو جهل سره یې لاس نیولی دی دقه دې 2 منټه کې را رسېږي د دې مخکې رالم را روان دی ابو جهل او په تمه دی خو چې شیطان پرشتي ولیدې هلته جبریل علیه السلام ولید او میکایل علیه السلام یې ولید چې 500 فرشتې د جبریل علیه السلام سره دي او 500 فرشتې د میکایل علیه السلام سره دي نو نکس علی عقبیه وی انی علی ما لا ترون زه وی زه هغې نم چې تاسو یې نه دته لاس راخکا بوجو چرته ځې وی بس ورمې واسپې اوس برې تماشا کوما نو نه په خپل دی او نه په پردي مسلمان هم بربادي کافر هم بربادي والله که سړی پرېږدي یو سړی غټ سړی و کټ کې به یې متیازې کولې نو ښځې ورته وایي چې د خدای خاطر وکړه اوس خو د انګور کور ته راغلی انګین دې دی وشي او ته همقسې په کټ کې متیازې کې مخکې خو زه کور څوک نو ما به دې تولی اوچته کړه نو ورته مې واچول اوس خو دا خلک به دا پورې خاندي وي یا ښځې زما خپل اختیار خو نه دی خو شیطان راشي او د مټه مې ونیسي او په یو لوړ کمر مې کښېني چې دلته متیازې وکړه نو چې یو کم کټ کې مې کړي وی ښه دا در باندې شیطان کوي یو دومره خشته قابل او داسې یو مضبوط سړي سره د یارانه ده او پیدا رې تې وانه غشته وی څه پیدا تې وانه وی ګوره چې بېګاره درته راشي نو ورته وایي چې ټول عمر دې راباندې متیازې وکړئ نن راباندې پیسې وګټه ما ته خزانه وښایه زه ښځې دا به پکې وکړو اوس بېګا له دې ودرې او شیطان وله راغی یاره وی ټول عمر دې په ما متیازې وکړې کټ دې راباندې ولاړه نن به راته خزانه ښیې وی راځه دا خو اسانه ده ته خو زما اشنا یار مې شیطان ته مخکې را دې ورپسې دې بینک ته یې بوته چې بینک ته یې بوته وی دا پیسې راواله بلا زرګونه روپۍ دي د څادر ورته خور کو پنډې ته وتړه چې پنډې ته وتړه په اوږې که نو شیطان ورپسې څوکیدار راویښ که ګوره په دغه اعتبار نه شي کولی څوکیدار یې راویښ که هغه ورپسې لکه پیسې دې ټولې وتښتولې دې شیطان ته وي څوکم وی بره دیوال ته وخېجه ټوپ که دیوال ته یې ټوپ کړې ځان یې ویزان که څوکیدار ته وي خپې نه یې ونیسه اوس د بره پنډ په اوږه د پیسو نیولې دی او بره یې جنګله نیولې ده دیوال سر یې نیولې او څوکیدار خپې نه نیولې دی دې شیطان دې تا خدای تباه که هم دې راباندې غله وکړه هم دې سړی راباندې راویښ کړه هم دې اوس پې د خپې نه ونیوم اوس څوکم وی غول پې وکړه بل علاج نه کېږي غول پې وکړه نو د خو رښتیا وي چې په دې نه بغیر په بله طریقه خو په لتو نه خلاصېږم خو چې څنګه یې غول وکړل نو کټ کې کړې خودو کنه چې راویښ شو خدایا ښځې ورته وې تا خدای بېخ وباسه نور کله به یې تشې متیازې کولې نن دې پکې غول کړی دي کټ دې ټول ولاړه کټ دې ټول ولاړه نو خو تا راته وي چې شیطان نه خزانه وغواړه نو والله که دې پرېږدي دا ته ګوزه حقیقت وی که دنیا کې زموږ نه غولو نه ویستل په قبر کې رانه وباسي په قیامت کې رانه وباسي ګنې دوزخ خو چته تللی ده د دله چال نه به ځان ساتي پرېږدي دی نه یو سړی د دیوال سوري ته ملاست ودو نو دا شیطان راغی ویړه وی پاسه نو چې پیسو نو دی وتی تا خدای هلاک کا یخ سوري ته ودو نو د خوبه دی پاسو وی ظالمه دا دیوال را غورځېږي اخواشه نو دی اخوا شو چې اخوا شو رښتیا دیوال را پرېوت دی ور منډه کړې خدای را سره خوب کا ته څوک یې ته خو نیک سړی زرخره چې دی را پاسولم که دې نه وې را پاسولی او دا دیوال په ما را پروتې وې
اوس به مړو خدای را سره خو که پیر صاحب څوک یې وی زه خو پیر صاحب نه یم وی څوک یې وی شیطان خدای ته وګوره شیطان د خیر کارونه کوي تا خو ما سره خو کړل د مرګه دې بچ کړم وی قسم په خدای چې شیطان یم وی دا ما سره دې ښه ولې وکړل وی ښه مې د سره نه دي کړی بد مې را سره مرګه دې بچ کړلم بد وی که دا دیوال در باندې را پروت و ما پاسولی نه وې نو شهید کېدې تا به هم راته په جنت فردوس کې بیا مټې والې د شهادت نه مې بچ کړې ګوره الله قرآن شریف کې فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا دشمن اوس به ځان په څه بچ کې پچا ټوپک رالی پچا کنزل کوي پچا جګړې کوي څوک یې په یو غم اخته کړی دی څوک یې په بل غم اخته کړی دی زموږ دا مولیان یې په غم اخته کړي یو ته کافر و یو بل ته کافر و یو پسې بد او بل پسې بد دا پیران یې په غم اخته کړي دي هغې لګي مولیانو پسې غیبت کوي په خانقاهونو کې چې ورشه مرید پیر صاحب له نو د مولا غیبت به شروع کړي هلکه ولې مولا خلک بې اعتماده کوي مولیان خو خلکو ته دین ښیي قرآن ورته ښیي نو څوک په یو جامه کې چاله په بله جامه کې نو چلې څه دی په چل تاسو پوه کم خدای ته جاړه چې څومره یم خطا کړې نو خدای ته جاړه د شیخ سمرقندي ابواللیث سمرقندي یو کتاب تنبیه الغافلین یو واقع پکې لیکلی وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاره روانو یو سړی وله مخې له ورغی خوا سړي جړل هلک و نوجوان او د هلک داسې جړل داسې چې حضرت عمر پرې نرم شو ورته بچې ولې جاړې وی عمر صاحب یو ګناه رانه شوې ده او ډېره لویه ګناه شوې ده ډېره لویه ګناه شوې ده عمر صاحب الله مې خفه کړی دی عمر صاحب خدای مې خفه کړی دی الله مې خفه کړی دی بار بار وایي ډېره ګناه شوې ده ما به خدای معاف کړي دومره هغه هلک جړل او دا چغې والې چې حضرت عمر صاحب ورسره په ژړا شو ورته یې ویې ته راځه رسول الله مبارک له دې بوځم حضور پاک له یې راوستو او مقسې جاړي عمر صاحب ته ته ولې جاړې وایي دې سړي باندې جاړم دا خو چغې وایي روړې وایي چې ما خدای خفه کړی دی ګناه مې کړې ده هلکه وایي ډېره غټه ګناه دې کړې ده حضور پاک ورته وایي د الله رسول ډېره غټه ګناه مې کړې ده مړه وایي ستا ګناه به غټي که د خدای عرش به غټي وایي زما ګناه وایي ستا ګناه به غټئ او که د الله کرسي به غټئ وایي زما ګناه وی شرک دې کړی دی وی نه مشرک یې وی نه شرک مې نه دی کړی نو څه ګناه دې کړی دی چې دا چغې دې جوړې کړې وی د الله رسوله زه کفن چور یم چې مړي وشي زه د شپې مقبرې ته لاړ شم خورې تازیه ته لرې کړم او د مړي نه کفن راوباسم خرڅوم دا اوس زمانه کې نه پخوا زمونږ په دې وطن کې هم ګورې داسې خلک وو د حاجي صاحب ته پت اوس نشته اوس خو جامې ډېرې شوې اوس خو د هر سړي پنځه شپږ جوړې جامې وي قسم دې پخوا کفنکش به یې ورته وي د مشرانو نه موږ پخپله اورېدلي دي باباجي ما ته پخپله وی مړی به م ښخ کو او ایثار چې به خلک راغلل چې مولوي صاحب مړی چارستی دی او دقسې یې پرېښې دی او کفن یې ته وړی دی غریبي و خلکو به دا کفنونه خرڅول نو زه کفنکش او زه ورځم چې مړی ښخ شي نو زه هغه خوره اومۍ اتې وباسم او کفن ترې راکاږم ځان له خرڅ کړم د الله رسوله پرون یو مړی شو چې خلک لاړل او نیمه شپه شوه نو زه لاړم او خوره مې ته وویسته او چې کفن مې ترې ایسته هغه جینۍ وه زما زړه کې هغې ته غلط سوچ راغی نو ما وی راشه شپه ده او څه رکاوټ نشته نو ما هغې مړې جینۍ سره ګناه وکړه کفن مې م ته ویسته او ګناه مې م وکړه نو چې ګناه مې وکړه نو هغې مړې جینۍ راله اواز راکړه او ما ته وی چې ظالم ډېر ظلم دی وکړه د مړو د مردګانو په ډله کې دې رسوا کړم د مړو د مردګانو په ډله کې دې رسوا کړم او ظالمه خلک چې د قبر نه پاسي نو پاک به پاسي او زه چې د قبر نه پاسم نو په جنابت کې به پاسم دا دې راسره څه وکړل وی بس دا آواز مې واورېد چې د دې جینۍ و که د دې د خولې نه وته که د بل چا نه خو دا آواز مې واورېده نو د الله رسول دا جرم مې کړی
او جاړي حضور پاک ورته وي خطا مړي سره جنې سره دا عمل کړی دی دا ظلم دی کړی دی دا خو واقعي تا ډېره لویه ګناه کړې ده تا خو ډېر لوی ظلم کړی دی دا پاشه دا سړی لاړ خو چې دې سنګ لاړو نو دې غرونو ته لاړ مدینه یې پرېښوده او په غرونو کې لګیا د خاورې رالې او په دې سره چې یو خدای ته جاړي ای خدایه ما خو ډېر لوی جرم کړی دی او داسې جرم مې کړی دی چې په مخ د ځمکه به دا جرم چا کړی م نه په مخ د ځمکه به دا جرم چې ته د ځنګل څاروي م نه کړی الله دا خو ما ډېر لوی جرم کړی خدای دا به څه کېږي څلوېښت خروه د دې سړي خدای ته جاړه کړې ده په دا ځنګلو کې نبی علیه السلام نه خبره م یېره ده حضرت جبریل علیه السلام راغی حضور پاک ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله رسوله دا مخلوق تا پیدا کړی دی که خدای وی الله دې مخلوق له ته رزق ورکې که الله ورکې وی دا راته الله وایي چې ورته ووایه جبریل علیه السلام په خپله نه وایي الله راته وایي چې تپوس ته وکړه چې دې مخلوق له ته رزق ورکې که زه ورکوم وی نه الله ورکوي دا مخلوق چې ګناه وکړي زه به یې بخم که ته به یې بخې نه الله به یې بخي وی ښه نو هغه کم سړي چې هغه سنګین جرم او ګناه کړې وه او ما ته یې څلوېښت سوه چغې ووالې ما وبخه ما بخلی نوم مې ولا په توابینو تایبینو کې لیکلی دی رسول الله مبارک کوم ځای دی پلانکي ځای کې دی رسول الله مبارک یې تپوس کوي صحابه ورپسې ورشه سړی راولئ راوسته او ځان سره یې کښېنو بچې ستا توبه خدای قبوله کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم شیطان د بنی آدم په زړه ګونټې ماتې کړې دي ګونټې فاذا غفلا چې کلم دی غافل شي نو وسوسه دا شیطان وسوسې ورته اچي واذا ذکر الله خنسا او چې کله دی